ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. په تنګي کې موجود یم. یقینا د تنګي په پسماندګۍ لرې کولو کې نن یو ډېره مهمه منصوبه سرته ورسېدله، او دا وفاقي وزیر هیلث چې کوم دی ډاکټر ندیم جان مامزی، هغوی چې کوم دی یو ډېر ښه اقدام وکړو. دې کې د مامزو د دغه تنظیم هم شکریه ادا کوو، ورسره د وکلاو، ورسره دې ځای د صحافیانو، او نن چې د وفاقي وزیر سره زمونږ کم لیده کاته وشو، نو یقینا چې تنګي بچي وو، یو عجز طبیعته، او دی اړو ظاهره نه کړه چې زه وفاقي وزیر یم، او په کلیواله ژبه کې د خپلو خلکو سره خبرې اترې وکړې. ګرانو کتونکو دا د تنګي زوړ هسپتال چې به یادېده، دا زوړ هسپتال بیا تر ډېر وخته پورې بند و. بیا به کیسه وخت کې کالج جوړ شو، بیا هم بند شو، بیا ټیمې ته حواله شو، خو د دې بلډنګ چې کوم دی نو کار نه و. الحمدلله دغه بلډنګ اوس په کار راغی. دلته کې د زړونو هسپتال چې کوم دی هغې باقاعده افتتاح شوه. ډبلیو ایچ او چې کوم دی ورلډ هیلث ارګنایزیشن، د هغوی هم ډېره زیاته مننه وه. هغوی ورته چې څونه ضروریات وو نو هغه په عین موقع باندې وفاقي وزیر ته وویله، او هغوی په خپل تقریر کې دغه ټولې خبرې وکړې. راځئ دا تقریر چې کوم دی نو اورو، په اردو ژبه کې خبرې اترې کړې دي، بیا راځو. ما چې کوم ځای ته بالکل د هغې مطابق ګډې فورمز ما په الګي عموما دا یو سټیټ اف د آرټ صرف په دې علاقه کې دا ماډل چې دا منوس کنټرول کوي تاسو نه بس ذکر کیږي دا یونټ دا چې سرویسز کله ور کول شو خلکو ته فائدہ شي هغه د دې لپاره یو چارسدی اسپتال جی مستلفا کې ولاړ دی نه مارا اشتانه چې ډسکینس ته جنو ډیر مخکې وي د لپاره مارای دی د پروینشل ګورنمنت خبره نه سره دا پرایورټایز او دا د ګورنمنت باندې دا د چیریټي یا ډونر ته دوی موږ باندې سپورټ سرجی دا بتنګي کې یو بیماری راغله، د کینسر بیماری راغله، او زیاتره چې ټول کېږي او تقریبا 40 نه 50% کینسر راځي. ما داسې ټکنالوژي، داسې لیبارټري تنګي ته راوړل پکار دي چې دا د خلکو د علاج وشي. یو خو دا خبره کوم چې فکر مو کم کینسر ما ته خو علم نشته، کوم تاسو د کم کینسر خبره سره په کینسر زموږ د پیکیج کوم اسنشل پیکیج دی، پای کې د کینسر دوايانې د کینسر علاج شامل دي. چې کله رول ډاون کیږي د هغې لپاره پرایمري سیکنډري بتنګي کې ډبل 1 ډبل 2 امبولانس ولاړې دي، خو مریضان نه وي او خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. دا دا په شان ده او په پکار کې بتنګي دا زوړ هسپتال چې د دې ډېر ملازمین د تنګي سره تعلق لري او غیر شفتره کړي دي او غیر عادي چې هغوی واپس دې تنګي د لپاره بل څه خوشحالۍ ډېرې دي. انټرنیشنل ډرګ مافیا دلته راځي، د شیان ډېر زیات دي چې نشي د هسپتال خلک ګرانو کتونکو تاسو ډاکټر صاحب خبرې واورېدې. ډاکټر صاحب د دې تنګي د بچي د کوم امیدونه چې کوم توقعات هم چې تیو، نو یقینا نگران وزیر دی، خو په نگران وزارت کې چې کوم خلکه له دا کار کولو دلته کې رپورټ ویلارش فارموله و او دا به پېښور ته کې تلل، نو باقاعده چې کوم دی نو د هغې دلته یو افتتاح شوله. او راځه نصر الله تاسو سره پکې خبرې کوم، ورسره چې کوم دی نو دې ځای کې وګورئ جي باقاعده دلته کې چې کوم دی نو د دې افتتاح وشوله. په دې باندې به خبرې اترې چې کوم دی کوو. نن دلته کې کوم افتتاحګانې چې وشوې دې ته په کوم نظر ګورې؟ دا زموږ د تنګي د ترقۍ دپاره څومره مهمه ده؟ الف خان شیرپوی صاحب ډېره مننه چې تاسو راغلی، او یقینا نن د تحصیلي تنګي د خلکو دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ مقام دی. او ډاکټر ندیم جان صاحب څوک چې وفاقي وزیر صحت دی، هغه یقینا چې د تنګي د بچي هغه ثبوت ورکړ چې او زه د تنګي بچی ما مال نه چا اوټ را کړی دی، نه را چا نوټ را کړی دی. او د هغې باوجود هم چې د تحصیلي تنګي د خلکو یو دیرینه مسله چې د هغې دپاره به زمونږ خویندې میندې چې کله به هغوی پریګننټ شوې یا زمونږ لوریانې بچی چې وي، نو هغه به یا
چې دی نو د رضړو هسپتال ته به تلل او د هلته چې د هغه هسپتال هغه کوم دغه ول افغان شیرپون هغې باندې تا ډېر زیات پروګرامونه هم کړي دي یا به مردان ته تلل او یا به پېښور ته تلل. نو دا د ډاکټر ندیم جان صاحب نن چې کوم اعلانات وکړل او نن چې کوم افتتاح وکړه نو یقینا هغه د ستاینې وړ دی او په تېره کې الافغان شیرپو به چې تاسو د WHO چې کوم مشر و د هغه تقریر تاسو وګورئ نو هغه چې دی نو د تنګي بچی چې دی نو په خپل تقریر کې وستایو او هغه دا وویل چې په دې ټول دغه کې په ټول پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې ډاکټر ندیم جان چې دی هغه یو کمپیټنټ دغه وزیر دی او یقینا چې دی موږ ته څه وایي نو موږ به اعلانات کوو. یقین وکړئ چې هغه د خولې نه کومه خبره ایستې ده کو هغه د امبولانس ده کو هغه دلته کې د ایکس رې ماشین ده کو هغه دلته کې د دوایانو ده خو هغه دلته کې څو فیسیلیټیز دي هغه د خولې نه خبره ایستله او هغه ویې ټیک ته زه به یې درکومه. نو یقینا چې دا ډېره غټه خبره ده چې تنګیوالو له خدای پاک یو داسې وزیر صحت ورکړه چې هغه نن راغی او باقاعده نن علم خان شیرپو تاسو وګورئ وفاقي وزیر صحت دلته راځي او یو د ګاڼۍ نه یو کس راغلی هغه هم وله غاړه ورکوي خرګاډي نه یو کس راکوشو هغه هم وله غاړه ورکړه. نو نو پروټوکولو دلته کې هر چا سره ملو شو دغه دې ته عوامي کس وایي په کار دی د مونږ دلته چې کوم وزیران ولیږو مونږ کوم مشیران ولیږو نو هغوی نه بیا ټایمونه اخلی او د هغوی کم ملاوېدل نو یقینا په ډاکټر ندیم جان صاحب کې هغه ګډ شته او د تنګي لپاره چې دا کومه تحفه راوړه نو یقینا د تحصیلي تنګي خلک به دغه نه یېرئ او موږ ورته ټریبیوټ پیش کړو موږ ورته ستاینه کړو او موږ یې ستایو. یحیی جان صاحب صاحب تاسو د مامازی مشرانو سره خبرې وکړې د هغوی نن څه تاثرات و دلته کې مامازی کوم قومي اتحاد چې دی ډېره مننه علف خان صاحب او چې تاسو نن تنګي ته راغلی د هغوی چې کوم ډیمانډز وو هغوی دوی ته دې سره سره دوه ډیمانډز ایږدلي وو هغوی دا وویلي چې په تنګي کې د کارډیالوجي واټ کولو شي او ورسره محمد زی رهیب سنټر چې هغه دواړه ندیم جان صاحب هغوی ته منظور کړي دي او ورته یې ویلي چې د روان ګل په ورځ باندې به ستاسو په دغه دوه پراجکټو باندې زه کار شروع کوم او په راروانه میاشت کې به د تنګي په هسپتال کې محمد زی رهیب سنټر او ورسره کم چې د نورې مسلې دا به حل کېږي. خو دې سره سره ډېرو خلکو ځان ته خپلې پیتې ولګولې چې دا کار مونږ وکړو خو زه به ته ووایم چې د دې هسپتال لپاره تنګي صحافیانو ډېر زیات خدمات وو تنګي صحافیانو ډېر زیات محنتونه کړي دي. موږ به د رضا هسپتال ته رالو زه په چاندرقین نه کوم علف خان بھائی خو موږ به د رضا هسپتال ته رالو هلته صرف صحافي ته نه هلته چا ته هم په صحیح نظر نه کتلې کېدل هلته هر چا سره بد کرداري وه هلته هر چا سره په غلط نظر باندې کتلېدل. دا خو د خوشحالۍ خبره د خپل کلي ډاکټره به وي د خپل کلي مشران به وي د خپل کلي سټاف به وي هر مریض ته هر غریب ته هر چا ته په ښه نظر باندې کتلې کېږي. نن زموږ دپاره د خوشحالۍ موقع ده خو ورسره زه به ده ووایم چې دلته خلک خبرې کوي خو دا صحافیانو دپاره نن د خوشحالۍ خبره ده چې صحافیانو هغه کوششونو صحافیانو هغه بیانونو صحافیانو د قلم هغې نن رنګ راوړو. ډېره زیاته مننه اجاز احمد نننۍ منصوبې ته څنګه ګورئ؟ علف خان صاحب ډېره مننه څنګه چې تاسو وکتل نو یاره ندیم جان صاحب راغی خو په تنګي هسپتال پکې هم ډېر زیات ټکونه وشو چې یاره ډاکټران کار نه کوي دلته مقامي کم ډاکټران دي هغوی ډیوټو له نه راځي نو په دې باندې د خوشحالۍ خبره چې هغوی نوټس واخیسته او وویل چې زر تر زره به انشاءالله زه د هغې لپاره هم دغه کوم او له دې خل به روکاږم چې یاره ولې نه دغه کړي که د تنګي هسپتال دی جمال آباد هسپتال دی هغوی ووایي چې یاره دې کې کم سهولیات کم وي نو انشاءالله هغې لپاره به زه دغه کوم چې څه پکې کم وي نو هغه به ته دغه کومه پرووایډ کومه نو دا یوه ښه خبره ده چې هغوی نن راغی د تحصیل تنګي دپاره دا د یو فخر خبره چې یاره که تاسو وکتل دلته نو هغوی ته څه پروټوکول څه دغه نو هر چا سره ملاوېدل خو بل دا خبره چې یاره څه انتظامات دلته کې شو څه دغه شو نو یاره په هغې باندې لا تر اوسه پورې څوک نه دغه چا سره ډیټیل نشته چې یاره دې کې به څونه نرسنګ به پکې وي څونه سټاف به پکې دلته وي او د کم ځایونو نه به پکې وي نو په کار ده چې دې کې د تحصیل تنګي دا د تحصیل تنګي هسپتال دی چې تحصیل تنګي خلک دلته نوکران شي او دلته دغه کوي نو دا به ډېر ځای لپاره وړیا خبرې. رضا محمد زموږ یو ډېر تکړه صحافي چې کوم دی نننۍ منصوبې ته رضا صاحب په کوم نظر ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټولو نه د خیبر نیوز او بیا علف خان ستاسو ډېره شکریه ادا کوو تاسو په یو خاص موقع باندې دا بلکې د خپلو ملګرو صحافیانو نه دا تپوس وکړو چې یاره لکه دې ته په کوم نظر ګورئ نو دا خو نن د تنګي د عوامو دپاره یو غټه تحفه راغلې ده او د تنګي کې نن د اختر ورځ به ورته ومانځلي شي ځکه چې داسې یو کار ته ډېر موده پس په تنګي کې راښکاره شو یو پراجکټ رانیستی شو د هغې غټه وجه ده زمونږ د ډاکټر ندیم هم چې زمونږ وفاقي منسټر صاحب دی هغه افتتاح وکړه او چونکې دغه غټه مسله مونږ ته د میندو خویندو او د بچو وه چې کله به داسې د زیچ کې داسې دغه راله مثلا نو دا به پېښور ته یو خوا بل خوا به تلله
او دغه شان ماشوم د کېدو د په دغه کې دوران کې بچ کومي بیماری لګېدې هغه به موږ دلته دغه سہولیات نو دا خو ډېره ستاینې وړ دی. زمونږ د منسټر صاحب هم ډېره شکریا او بیا زمونږ د صحافیانو په دې کې یو غټ کردار دی چې د قلم په زور موږ بار بار د هسپتال کې چې کومې کمې دي موږ هغه ښکاره کړي دي او هغه ښکاره کېدو نن رنګ یو روړ. نو دا سې خبره ده چې تنګي د سیمې دپاره هر سړی تنقید او دغه کوي خو زه وایم چې دې باره کې د هېڅوک دغه نه کوي همدغه شانتې هم د دوی مرسته دې وکړي او موږ په دې وساطت دا غواړو چې دا کوم بلډینګ کې دوی دي نو که دا ټوټلي دوی ته میلو شي نو دا کوم هسپتال ویمن اینډ چلډرن هسپتال چې دا به نور هم پرمختګ شي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو تاسو زموږ د صحافیانو وروڼو خبرې واورېدې. یقینا صحافي دې وخت کې د ډرګ مافیا خلاف اواز پورته کوي، د تنګي د مسلو دپاره اواز پورته کوي او بیا چې نن کومه کامیابي ترلاسه شوه د وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان صاحب ډېره زیاته مننه. یقینا یو ډېره جست طبیعته انسان او د تنګي خلکو چې نن د هغه خبرې اورېدلې دي نو د هغوی زړه یې ګټلې دي چې هغه کې کم قابلیت و کم ټیلنټ و او بیا د خپل پلار ستاینه وکړه او پلار یې راوستو د هغه په لاس یې افتتاح وکړله. ورسره دوی کې د مامزه قومي اتحاد هم ډېره زیاته مننه. هغوی په کې ډېر کوشش او هڅه وه. شفیع خان چې کوم دی ورسره پشکلاوتي قامي جرګې چې کوم دی د هغوی په منډه تړلو باندې دلته کې به آینده چې کوم دی پري د نشیانو هسپتال هغه کولاویږي. دغه کې هم چې کوم دی نو ملګرو ډېر کوشش وکړو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو. وکلام پکې کوشش وکړو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو. اوس د دې ځای په سټاف باندې منحصره ده چې دوی څومره په ایماندارۍ سره سټاف کوي ځکه چې ډاکټر ندیم جان وي چې تاسو د دې هسپتال چوکیداران هم یې د دې میلمانه چې کوم راځي د دوی حفاظت هم کوئ. نو دا زموږ د تنګي خلکو ذمواري ده دلته کې چې کوم سټاف دی چې دغې خلکو له مینه ورکړي او خپل کار په ایماندارۍ سره وکړي او دا هسپتال د ښو هسپتالونو په مقابله کې مخې ته راولي. ډېره